الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې د سرمایه‌دارانو نظام په باره کې وضاحت شوی چې د په قوم باندې څومره اثرات دي. د مغرب د دې باره کې څه تاثرات دي، د سرمایه‌دارانو نظام سره د اخلاقی تباہی څومره راځي، دغه شانته کې اقتصادي نقصانات د سری دغه وضاحت من کړو. زمونږ د نن درس عنوان او خلاصه چې د موږ وایو چې د ملحدینو دویمه کومه ډله چې د اشتراکیت قایله ده، چې قدیم فلسفو کې افلاطون د اشتراکیت قایلو هم ولسبانو، او په جدید فلسفه کې دا د کارل مارکس نظریه ده. د تاریخ پیدایش د 1818. د دې فلسفې دوه درجې دي، یوه سیاسي نظام دی او بلې معاشي نظام دی. سیاسي نظام یې څه نوم دی؟ چاته معلوم دی؟ سیاسي نظام یې کوم یو دی ملزمان؟ شاباسي کمونیزم دی. معاشي نظام یې څه شی دی؟ سوشلیزم ملزمانو. شاباسي دا د اشتراکي دوه درجې دي ملزمانو ښه. او موږ ویلو د سیکولریزم او لیبرلیزم دا د مغرب سیاسي نظام او معاشي نظام یې کوم کیپیټالیزم کوم ته چې موږ څه ویو سرمایه‌دارانه نظام. شاباسي ملزمان تاسو ته یاد راخره. اوس موږ وایو د ملحدینو دوه مډله کم چې د اشتراکیت قائل ده، د دوی څلور پنځه اصول موږ ذکر کړي، دا غي وضاحت وکړو. شاباسي د ملحدینو دوه مډله د اشتراکیت قائل ده. د دې فلسفې دوه درجې دي، سوشلیزم او کمونیزم. په دوی کې دومره فرق نشته، یو بل په ځای اکثر استعمالي خلک اکثر یو بل په ځای استعمالي. البته کمونیزم سیاسي نظام دی، سوشلیزم یو وخت بټو صاحب هم چې ژوند دی الله دې وبخي، هغه به ویل چې ربنګ تم دا د سرمایه‌دارانو نظام په مقابله کې د سوشلیزم په کار دی. ولی د لپاره انکار حدیث والا ډیر کار کړو، لکه غلام محمد پرویز صاحب د نظام ربوبیت کتاب لیکل دی. ټول کتاب د لپاره لیکل دی چې به نظام څنګه په کار دی، نظام د الله نظام په کار دی، او د الله نظام کوم یو نظام دی کوم چې کارل مارکس په کړی دی. حالکه ته سوچوګه دا خو د مسلماتو نو ملزمانو نو خلاف روان دي. نو په دې کې بیا څه بټو صاحب ویل چې موږ له کو د سرمایه‌دارانو نظام خو موږ به تاسو کو هغه وخت د روس ډیر زورو سوویت یونین به حال ملزمانو ټول دنیا نه غوښ پیره تا وکړي چې موږ به سکو، موږ به دا نظام په ټول دنیا لاګو کوو. د روس د ټول وضاحت را روان دی ملزمانو. نو وخت بټو صاحب هم دا ویل چې د پاکستان نه به د سرمایه‌دارانو نظام ختم کو سبو کو سوشلیزم براولو. که دواړه راولي، دواړه کفر نظامونه دی او دواړه انسانیت ته په نقصان کې دي. هغه صورت به یو کړه کله چې سوشلیزم والا کمونیزم والا رالل پس شي باندې وستي شي ملکونو باندې روس باندې لالن چې کله دا نافذ کوم لسبانو د خلکو املاک ضبط کړو، خلکو نه خزه واغستل، خلکو نه هر څه مذاهب ختم کړو، مړ جماعتونه ختم کړو، مذهبي کتابونه ختم کړو، انسان نه سي زناور جوړ کوم لسبانو خپل خواهش پوره کوا. نو دا نظام کرا شي هم صحیح نه دی د انسانیت لپاره او سیکولریزم او دا کوم یو سرمایه‌دارانو نظام موږ ویلو هغه هم څه دی انسان لپاره د نقصان دی. ملزمانو داغه وضاحت موجود دی عبارت وای شاباسي. نو موږ وایو ملزمانو دا سوشلیزم معاشي نظام دی، د دوی یو څو دغه دی د یو څو اصول موږ ذکر کړی دي، هغه عبارت موجود دی. وای مخصوص اول اصل اجتماعي ملکیت ملزمانو په دغه کې خو ساتل شي سرمایه‌دارانو نظام کې او اسلامي نظام کې خپل ذاتی ملکیت ساتل شي، خو په سوشلیزم کې نشي ساتل ملزمانو. د دې مطلب دا دی چې وسایل او پیداوار به قومي ملکیت وي او د حکومت د منصوبه بندۍ په خوښه به استعمالېږي. د ذاتي استعمال نه علاوه به ټول وسایل د حکومت وي. ستا یو موټر ته ضرورت دی، تا ته به یو موټر درکوي، دا نشته چې ته ځان سره دوه درې وساتې. ستا یو کور ته ضرورت دی، بل نشته چې ته لسته کورونه ځان ته وایي. ستا یو روټۍ باندې کار کېږي، دا نشته چې ته دوه ترخ کې ځان سره نیولي. د دې دا وضاحت دی. دویم اصل منصوبه بندي ټول معاشي مسایل نظام او فیصله به د حکومت په منصوبه بندۍ باندې قایم وي. حکومت به فیصله کوي چې کوم مسایل به په کوم ځای کې استعمالولی شي، حکومت سره به د هر څه اختیار وي. دریم د اجتماعي مفاد تحفظ دغه پکې نشته، اوس وخت را سره نشته، ټول 10 منټه دي څه ورته تفصیلات بیانولو ټیم نشته. نو زر زر د اجتماعي مفاد تحفظ په دې نظام کې د حکومتي منصوبه بندۍ د لاندې د اجتماعي مفادو خیال به ساتلی شي، یعنې قومي مفادو به خصوصي رعایت کولی شي. څلورم اصل د آمدن تقسیم به په منصفانه انداز سره کولی شي. د مالدار او غریب په منځ کې د فاصلې د کمولو لپاره دا اصول مقرر کړي دي. دا اصول ولې مقرر کړي دي؟ چې بای دا سودي نظام کې ټول غریب ورځ پر ورځ غریب کیږي، مالدار ورځ پر ورځ مالدار کیږي. راشي دا نظام. نو ما تاسو ته ویلو چې یو انسان کله چې د عقل په بنیاد کله فیصلې کیږي، نو هغه عقل د ټول معاشرو د پاره سره یو ملزمانو قابل د قبول نه وي. ټیک د چې تاسو لپاره خو به دا قابل د قبول وي، او تاسو چې بیا دا څوک
تربیت کې مراوسو پریکټیکل او خپل څه کو تجربه کې مراوسو هغه تاسو دا ناکام وختلې چې ظلم مو کو سوګو ظلم مو کو د خلکو نم ذاتی ملکیتونه منصبانو غصب کړ او هغه به څه د پاره د خپل خواهشاتو د پاره د فوج د خواهشاتو د پاره او د لیلن د خواهشاتو د پاره او اوس پټن دی د خواهشاتو د پاره ټول استعمالېږي د مخکې صدر بورس یلسن دا وایي بس بیا چې څوک باچای به د لپاره دا استعمالېږي ډاکټر شی ټول هغه به د خواهشات هغه پوره کیږي نور خلک د خپل سنوي دغه محروم خپل ذاتی ملکیتونو محروم منصبانو څومره آمدن چې حاصلېږي نو په افرادو کې په منصفانه انداز سره تقسیمېږي عملاً یې داسې نه دي کړي البته دوی دعوې کوي چې عملاً خو داسې ونه کړو چې موږ به انصاف کو نه انصاف چرته ستا د باچا او ستا د مشر ستا د صدر او د هغوی ژوند ته وګوره بیا د عامو خلکو ژوند ته وګوره صرف خلک یې محرومه کړه څه وکړو خلک یې محرومه کړو سرکاري خلکو به مکه مزې کولې اشرفي والا څنګه چې دلته مزې کوي هلته به یې مزې کولې موږ اوس جایزه او تقابل د سرمایه‌دار نظام د اشتراکي نظام سره بعضې خلک تاسو ته راشي دا یو بل مد مقابل پیش کوي نه د دې دواړو بنیاد څه شی دی ته د دې اشتراکي نظام والا نه تپوس وکړه چې ستاسو دې نه پس منظر څه دی دا به وایي ازادي مساوات او ترقي او دا بنیاد د چا دی ازادي مساوات دا خو د یورپ هم دی کنه دا خو د سرمایدار نظام دا بنیاد دی ازادي او مساوات او ترقي چې انسان زیاته ترقي وکړي او انسان څه وکړي موږ مساوات راولو موږ نو دغه دواړو بنیاد یو دی چې بنیاد یو دی خو دا د یورپ څه شی دا د یورپ بعضې فلسفو دا اډم سمیت راویستې دا نظریه کومه شابسي سرمایدار نظام او دا بل ولا چا رئیس را کارل مارکس رئیس را دواړه یورپي فلسفه دي منصفانو شابسي مخکې ځان باز خلک داسې ګڼي چې اشتراکي نظام د سرمایداري نظام د تاسو ته اوس په دې باره کې پته نه لګي دا اوس به تاسو ته پته ولګي منصفانو چې دا دواړه نظامونه د یو څه شی دی یو خرڅ شي دي حق حساب دی منصفانو ښه د ګیس فرق نشته که کم خلک اوس زمونږ په پاکستان کې داسې خلک دي څوک د چا قایل دي د دې اشتراکي قایل دي دلته چې کوم دا سره ټوپو والا موږ وایو دا سره خلک دا د دې قایل دي منصفانو پوه شولې نو دوی به تا ته د دې صفتونه کوي والله دا خو ستا دوه غواګانې دي یوه غوا د ګاونډي له ورکه هلکه تا ته یې ویلې دي چې ته زکات ورکوه چې کله تا باندې په دې کې زکات وشي ته به اسلام تا ته زکات ښودلی وشرې درله ښودلی دا نه چې دا ټوله غوا تا نه والي که داسې وی خو دا به موږ له د وحې په ذریعې ښودلی شوي وي که نه ذاتي املاک خو زموږ له د نبي علیه السلام نه را روان دی دا تسلسل سره چې صحابه کرامو ذاتي املاک وو البته دا کم عشر او کم زکات دا ته ورکه پرېږده چې څوک غریب پاتې شي دا بل به بغیر غوا نه پاتې کېږي چا خلکو له زکات ورکو تا سره به غوا یو بیا به هغه سره تا سره به دوه غواګانې هغه سره به تا نه ډېرې چې چا څه وکړو چا زکات ورکول شروع کړه مولوي صاحبانو عبارت چا بسې مخکې زر اشتراکي نظام او سرمایداران نظام د ژوند تېرولو د دوه نظري دي اشتراکیت د سرمایدارانه د اهداف ترجمان دی اشتراکیت د سرمایه‌دارانه اهدافو ترجمان دی مولوي صاحبانو لکه ازادي د مساوات او ترقي او دا خو د سرمایه‌دار نظام اصول او بنیاد دي اشتراکیت هم دا بیانوي لکه بعض اشتراکیت خوښونکي دا خبره کوي چې دواړه نظامونه جدا جدا دي مولوي صاحبانو نو دوی ډېر په مهارت سره تا ته دوکه درکوي بل اوس ما سره کس ناسو هغه چې د بټو صاحب دا خبرو کې ما ورته ویل ګوره دواړه نظامونه دا د اسلام د اصولو نه خلاف دي بس هغه پوه شو چې اوس خبرو کې راګیرېږم بس سړی بیا چپ پاتې شو که چېرې زه په دې موضوع نه پوهېدلې زه ټیک دې چې کې دوکه کولی چې دا خو دونه ښه نظام دی راشه یو غوا تا سره ده تا سره دوه غواګانې دی یو ګاونډي دی غریب دی دا یو غوا دله ورکړه نو ما چې ورله د اسلام دا اصول بیا کوم ګوره دواړه کفري نظامونه دي نو بس سړی بیا پوه شو بس کله چې ګوره ته په دې موضوع به تا ته ضرورت وي دا عام زموږ چې دا څومره موضوعات دي دا به یو ځي پورې حد وي یو ځي پورې به خاص وي مولوي صاحبانو ته په هر ځای کې دا نورې موضوعات ته نشي چېړلی خو لیکن دا موضوع چې ده د هر ځای کې دا تا ته مخې ته راځي څوک به د اشتراکیت قایل او څوک به د کیپیټلیزم قایل نو چې ته د اشتراکیت نه هم خبرې او ته د کیپیټلیزم نه هم خبرې هغه به والله دا سړی هوښیار دی دا مولوي صاحب په نظام باندې پوهېږي نو بیا ته ورسره په خبرې کوي ته به ورته د اسلام بیا دوکه کول کوي بیا د عوامو ذهنونو کې غلطې خبرې اچوي نو دا به څوک د عوام پوهېږي څوک به پوهېږي دا به تاسو پوهوئ شابسې ماشاءالله لیبرالیزم او د اشتراکیت د دواړو بنیاد پر روشنخیالي تنویري علم باندې دواړه انسان قایم بذات ګڼي دواړو مقصد یو دی د انسان ازادي مساوات او ترقي تاسو ورته صرف د اډم سمیت او د کارل مارکس نظریه پیش کوي دواړه ملحدینو سو نو دواړه ملحدینو دواړو انسان قایم بذات ګڼلو چې دا هیومنزم د نظریې والا دی چې دا انسان قایم بذات دی د ده نه څوک تپوس نشته دی چې ده نه څوک څه وکړي تپوس وکړي چې دا ښه دی او دا بد دی مولوي صاحبانو مارکس څه وایي مارکس وایي اشتراکیت خو د لیبرل او یا د مارکیټ د سرمایه‌دارۍ نه پیدا کېږي که څوک د اشتراکي نظام والا نه سوال وکړي چې تاسو چې کوم ریاست قایموئ نو تاسو به کوم څیزونه عام کوئ نو دوی وایي ازادي مساوات او ترقي همدا وجه ده چې په کومو ملکونو کې اشتراکي نظام دی مثلا روس چین کیوبا وغیره یا چې په کوم ملکونو کې د
سرمایداران نظام دی لکه امریکا یورپ وغیره په دې ملکونو کې حسد نفس پرستی د خدای جل جلاله او د آخرت نه بیزاره خلک ژوند کوي همدا وجه ده چې اشتراکیت ریاستي کیپیټالیزم وایي او لیبرالېزم ته مارکیټ کیپیټالیزم وایي دواړو بنیاد یو دی چې هغه فلسفه د هیومنزم د مولوي صاحبانو پوه شولې په دواړو ملکونو کې چې کوم ځای کې اشتراکي نظام دلته وګوره حرص به وي شهوت به وي او د آخرت نه بیزاره خلک د خپل د ژوند د مقصد نه به څه وي خبر به نه وي مولوي صاحبانو او دغه شانته کې دواړو ته وګوره نو د دې دواړو بنیاد دی کمونیزم څه ته وایي د هغې وضاحت او کمونیزم اصطلاح د لاتیني ژبې لفظ دی معنا د اشتراکیت او مشترکوالی او په اصطلاح کې د هغه او په اصطلاح کې دا فکري سیاسي او اقتصادي نظریې ته وایي چې په 19مه صدۍ شروع شوې ده د دې ایجاد کوونکی کارل مارکس دی مارکس دا نظریه انګلیس هنګل په مقدت قایم کړه او په روس کې د لینن په واسطه ومنل شوه کارل مارکس خپلې نظریې ته د مزدورانو د تحریک نوم ورکړو دا په کال 1818 عیسوي کې بیدار شوی دی او وفات یې په 1883 کې دی دا مذهبان ملحدو مادري زبان یې جرمني و مشغولتیا یې معاشرات او فلسفه او معیشت مولوي د مارکسیزم مقصد دی چې خصوصي ملکیتونه ختم کړي مولوي صاحبانو ټوله سرمایه د حکومت په کنټرول کې ورکړي هر یو انسان ته د خپل ضرورت په مطابق اخلي سرمایدارانو مال او جایداد ضبط کول دا کار اول په روس کې لینن وکړو او چین کې ما وکړو مولوي صاحبانو او د مارکسیزم او کمونیزم نظریه هم دغه وه هر څه د مادي نه پیدا کېږي دوی د خدای جل جلاله د وجود نه انکار هم وکړو مارکس وایي خدای جل جلاله نشته نعوذ بالله د همدا نظریې په بنیاد لیلن په 1913 کې مولوي صاحبانو په خپل بیان کې ویل چې دا خبره صحیح نه چې دنیا د الله تعالی پیدا کړې وي بلکې صحیح خبره ده چې د انسانانو ځان خود به خوده جوړه کړې ده معلول ځان دپاره څه کوي د اوس دا نظریه والا راوړي دا کله بخان دی ورته چې خدای اوس د وسیفات سره وسوکم چې معلول د ځان لپاره علت پیدا کی حالکه دا رستو دا نظریه ده چې علت کې به داسې یو خصوصیت وي چې دا په معلول باندې څه وي قادر به وي د په وجود ورکولو کې اوس معلول چې په خپل علت ته محتاج دی دا څنګه ځان ته علاجي به تاسو به د دې نه خبرې مولوي صاحبانو نو اوس داسې نظریه والا خلک هم را پیدا شوي دي نو دا څه ویل لیلن ویلې دا دنیا انسانانو ځان له خود به خوده پیدا کړی هلکه ته چېرته نه راغلی ستا پلار چېرته نه راغلی زه تسلسل سره ځه مخکې ځه په بنزي باندې اهتمام کېږي دا خو د ارتقا قایل دی بنزي نه مخکې څه شو د ارتقا کېدله څه کېدله موږ وروسته په ارتقا اوس راورسېدو ورته اوس به په دې باندې بحث کوو په دوی به اعتراضات کوو چې تاسو کې دا انسان د دې انسان ابا او اجداد اول په سمندر کې اوسېدل څه کېدل سمندر کې اوسېدل نو موږ وایو چې دا پیپړه په انسان کې څنګه پیدا شوه دا چې په سمندر کې موجود نه یو کې پیپړو ته خو ضرورت نه موږ اوس پیپړې موجود دي د پیپړو په وجه موږ څه اخلو هغه وخت خو سمندر کې پیپړو ته ضرورت دی ویره دا چې سمندر نه راوت بیا پکې پیپړې پیدا شوې نو داسې بدل غیر معقول جوابات به درکړي چې ته ورپسې خان دي مولوي صاحب روس سره روان دی عبارت مخکې ارتقا ته رسېدو کې شابه هر څوک چې د مذهب دا کوي دفاع کوي هغه جاهل انسان دی د دې وجه خلک موږ ته جاهلان مولوي صاحب څوک چې د مذهب دفاع کوي خو لیکن دوی واپس جهالت دوی په نسبانه دوی واپس او جو بایدن چې حلف اوچتو په بایبل لاس کې وسو روس واپس اوس چې وادونه کوي چرچ سره واپس هغه الحاد ترک کوم مولوي صاحب هغه چې تاسو د زناور غونډه کې ژوند دی نه پلار پیژنې نه مور پیژنې چې د خاور غونډه کې پیدا کېږي د خاور ډیرو انسان کې فرق نشته نو واپس هغه څه شو مذهب ته مولوي صاحبانو سل کاله څه وکړو خپل وطن برباد کړو اوس واپس مجبور شو څه شو مذهب ته واپس شو مولوي صاحبانو هم د دې وجې نه په روس او چین کې منظم انقلابات پیدا شول د سرمایداران وروسته دویم ګزارې په مذهب باندې وکړو مراکز باندې وکړو دوی وسطي ایشیا ملکونو مشرقي ترکستان عربي ترکستان ټول مسجدونه او په روس کې ټول کلیساګانې او کتابونه یې وسوځول بل دا پکې نه ویل کېږي ارتقا د ډارون نه ویل کېږي بس دې باندې خبرو کو مولوي صاحبانو دوی ټول کتابونه ختم کړو څه وکړو قرآن مجید موږ نه ختم کو که قرآن مجید بچا سره ګیر شو دا به پانسي کو نو د قرآن کریم د حفاظت موږ وایو که چېرې په موږ داسې کله ظالم مسلط شو چې موږ نه دا کتاب کې قرآن مجید موږ نه ټول لا جمع کړو ټول موږ نه والي څه شي کړي حذف کړي بیا به قرآن موجودي سینې نه به سینې ته قرآن منتقل کېږي دا زمونږ واحد په دنیا کې ور موږ عقلي طور باندې علا وجه البصیرت موږ مسلمانان یو صحیح
موږ دا نه چې په پټو سترګو باندې اسلام پسې روان یو قرآن پسې نه موږ مطالعه کړې ده الحمدلله د تورات د بایبل دغه شاته کې د هندوانو د کتابونو مهابرت بګوګیتا چې څونه په نوشت چې څونه مشهور کتابونه دي چې د ټولو مذاهبو کتابونه الحمدلله موږ مطالعه کړي دي د دې دپاره موږ پکې سوچ او فکر کړی دی چې محفوظ کوم مذهب دی دا اسلام دی مولوي صاحبانو چې کوم کې د الله د وحدانیت خبره ده دا اسلام دی د دې نه علاوه چې څونه مذاهب دي دوی د الله د وحدانیت د تصور نه څه دي عوامو خالق کړي دي هیڅ اصل کتاب کې د الله تصور موجود دی خو وروسته پکې عوامو څه کړي دي مولوي صاحبانو خدایان پکې پیدا کړي دي مولوي صاحبانو ځان دار سړي دي د انسانانو ته هم د خدایانو درجه ور کړي دي نو مولوي صاحبانو دې کتابونه ټول سوځول د دین په جرم په لکونو خلک شهیدان کړو لکه د دې واقعه مخکې تاسو ته موږ بیان کړی ده لکه ذوالفقار نقشبندي حفظه الله پیر صاحب چې کله وستي شمل کون ته تلو د سفرنامه تاسو مطالعه کوئ بهترین کتاب دی هغه ویل موږ له داسې طالبان باندې راوستل حافظانو چې هغوی په قرآن مجید نشو په دا کې ویلی کتاب کې به نشو ویلی خو موږ به چې ورته صورت شروع کړو دوی به روانو موږ به چې ورته بیا روانو بیا به پرې نه پوهېدل ولې قرآن یې سر لیدلی هم نه لکه موږ خو چې بچو ته ښیو نو الف با تا سا سره ښی ورته هغوی ټول الف با تا سا ورته په یادو یادوي خو بیا کتاب کې هغه نشي لوللی نو دغه د الحمدلله د قرآن کریم او د اسلام د حقانیت مولوي صاحبانو چې اوس هملته څه شی دی قرآن هم موجود دی او څه شی اسلام هم موجود دی دوی ډېر کوشش وکړي چې قرآن د خلکو د سینو نه وباسي خو د سینو نه وښکل کېږي مولوي صاحبانو د حقانیت نښه ده په دنیا کې څونه مذاهب دي یو مذهب والا ته ماته یو پادري لګیا مجلس یې کوو مناظره کولو مسلمان سره مړو داسې دا خو نه دی دا حفظ تاسو په دې زور ورکوئ داسې د معیار خو نه دی ما ورته ویل ګوره دې څه ته اوس وګوره نن هم چې پاکستان کې ستا قرآن مجید چاپ کېږي چې تر څو پورې 2 قاریانو پې دستخط نه کړی ستا هغه قبلې نه کتابت څه ضروري خو نه دی که نه خبره خو د یادو ضروري دی چې تا ته لفظ به لفظ به یاد وي ته تکړه شه ته ماته د بایبل کې ستا 20 کتابونه دي ستا د بایبل 20 کتابونه دي چې ته ورته وایې چې عهدنامه جدید دی دا څلور چې پکې تاسو انجیل نسبت کوئ متی دی یوحنا دی مرقس دی او لوقا دی تاسو یو چې دا د عیسی علیه السلام انجیل دی تاسو ماته دا حفظ یو د دې صرف حافظ پیدا کوي هغه تر استغفا کوي څه وکړي تر استغفا کوي د څلورو ماته حافظ پیدا کوي چې کوم ته وایي د عیسی علیه السلام انجیل دی یهودیان ته موږ وایو 5 کتابونو ته تاسو د تورات نسبت کوئ اول پیدایش دی اخبار دی ګنتی او استثناء او خروج دا 5 کتابونه وي دا د موسی علیه السلام تورات تاسو دا 39 کتاب دی هغې څو کې عهدنامه قدیم کې 9 کتاب دي دا په 4 پرې د دار سره پرېږدم د 5 حافظ ماته پیدا کړ دغه شانته کې راشه مهابرت ته راشه د هندوانو بګوګیتا ته راشه اپنوشت ته راشه دا د دوی متون دي متون لکه څنګه چې موږ قرآن لرو داسې د دوی دا متون تاسو د دې یو ماته حافظ پیدا کړ نو مولوي صاحبانو دا په مذاهبو کې الحمدلله د اسلام خصوصیت دا دی چې دا څه لري حافظان لري یوازې زما د قرآن حافظان نشته راشه زه د بخاري حافظان خیم پروف سره الحمدلله ثابت دي د احادیثو وزره احادیث الحمدلله یاد دي د بخاري نو دا د قرآن او د اسلام چې د حقانیت نو ماته سویل چې الحمدلله موږ په پټو سترګو په اسلام پسې نه یو روان الله وجل بصیرت ورپسې روان یو نو دوی څه وکړو کلیساګانې بندې کړې مذهبي کتابونه ټول وسوځول په لکونو خلک شهیدان کړو بیا هم مولوي صاحبانو اسلام موجود دی سټالن په روس کې ظلم وکړو ماو په چین کې د دې نظریې لپاره په لکونو خلک قتل کړل مخکې وایي شاه بسنګ د کمیونیزم اصل مقصد دا دی چې اقتصادي ګټه چې په کوم کار کې وي هغه کوي دوی د ډاروین د نظریې هم قایل دي چې انسان په اصل کې بیزو او شادو او وروسته د انسان جوړ شو کمیونیزم پارټي مرکز سره پیغمبر په نظر ورته ګوري د کنن درته وایم دا تاسو د مولدین د نظریات په تاسو اورئ کارل مارکس ته د یو ادیب په شخصیت یو پیغمبر په شخصیت ورته ګوري چې دا خو یو لوی شخصیت حالانکه دا نظریه دغه نه پټه کړې وه افلاطون په وخت کې هغه وخت کې همدغه جمهوریت او دا ترتیب روان هغه ویل دا ظلم دی چې بهی دا غریب ورځ په ورځ غالب کېږي سودي نظام دی راشي د هر څه خلکو نه د هر څه عذب کوي غصب کوي او بس باچا لور کوي چې باچا څوک انصاف سره تقسیمول کوي نو دا کارل مارکس ځان له نظریه نه او د افلاطون نظریه ومل شي بارو دوی په 100 ډلو تقسیم شوی دی لینی کمونستان ساترینی کمونستان دا د روس کمونستان دی بل شي بارو مایوستی کمونستان او داسې د چین او دغه شان د افغانستان کې خلقیان او پرچمین او کمونستان مل شي بارو خو الته راغلي روس نه دا ټول راغلي کنه مل شي بارو موږ وایو چې د ډارون ارتقا د ډارون نظریه ټیم را ختم شو په دا ټیم لګ زیاتول پکار دی مولوي صاحبانو په دې به ان شاء الله سبا بحث کوو واخر دعوانا الحمدلله